ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ورحمتنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى فقالوا سلاما قال سلام فما لبث أن جاء بعجل حنيذ. د ابراهیم علیہ السلام متعلق مو د ذی الحجې د میاشتې په مناسبت سره بعض واقعات حالات او سم مسائل چې تروزی غ بیان کړل سو جمعو نن هم د ابراهیم علیہ السلام متعلق یو سو ضروری خبر استاسو مخکې عرض کوم. زمونږ د فقه او زمونږ د احادیث علما دا ذکر کوي چې قرآن شریف کې یا رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک په خپل احادیثو کې د مخکې پیغمبرانو ذکر کی داغي د مسائل ذکر کی داغي د واقعات ذکر کی او پاغه سره د انکارونه کی نو زمونږ د پاره بیا دینی حضرت ابراهیم علیه السلام ډیر زیات مهمان نوازو میلمه دوستو. اسی خو هر پیغمبر دا خوی لرو دا خوی او چې د میلمستیا به کولا او د میلمستیا چې څوک نه کوي نو هغه ته خلق په ښه نظر نه ګوري، بدخویي بد اخلاقي هغه شوم پړقي بخیلی او پیغمبر خدای بخیل نه دی پیدا کړی. یو پیغمبر خدای شوم نه دی پیدا کړی. د یو پیغمبر اخلاقو کې فرق نو د هر پیغمبر له الله پاک بهترین اخلاق ورکړي. نو حضرت ابراهیم علیہ السلام په کور کې وو او دې کې میلمانه رالل. میلمانه داسې معزز کارېدل، خشته جامو کې خشته شکلونو کې. ابراهیم علیہ السلام خو پوه شو چې دا میلمانه دي د بهر نه راغلي دي او داسې معزز میلمانه دي. میلمنو راتلو سره سلام واچو او الله قرآن شریف کې فرمایي چې ظاهر کې میلمانه ښکارېدل، ظاهر کې انسانان او سړي ښکارېدل او په حقیقت کې دا فرشته وي. ابراهیم علیہ السلام اون پیژند. ولقد جاءت رسولنا ابراهیم بالبشرا، دا زمون پیغمبرانو استاد. ابراهیم علیہ السلام خو په ګمانو کې چې عام انسانان دي او میلمانه دي او د شکل نه او د جامع او د لباس نه لږ ښه معلومیږي، نو هغه فورا ورته میلمستیا وکړه او فما لبث ان جاء بعجل حنیذ، فورا یې وله سخیر وید که ورته مخې ته کېښوده، دې ته میلمستیا وه. خو میلمنو راتلو سره سلام واچو، السلام علیکم، قالو سلاما. د میلمه ادب هم دا دی چې میلمه یو ځای ته ځي نو دی به چې کوم ځای ته ننوځي سلام باچوي. دا قانون دی زمونږ د شریعت. رسول الله صلی الله علیه وسلم او فرمای افشو السلام، وی سلام خور کې. سلام کې ډیره غټه فایده ده. سلام زمونږ خصوصا د رسول الله صلی الله علیه وسلم د امت یو خاصه نشانی او نښه ده.
سلام دعا ده د یو بل سره مینه پې زیاتېږي د سلام سره دشمني ختمېږي روانې پې ختمېږي که د چا سره روانه مې او دی ورسره مخامخ شو او دی ورته وایي السلام علیکم او ورته وایي وعلیکم السلام د زړه نه خیرې ورسره ختم شو زنګ ختم شو دشمني ختمه شو هلکه به مې سلام واچو حق خدا دی چې سړی رواني او کم ناست دی چې دا روان په دې ناست سلام واچوي لیکن پیغمبر مبارک وی خورې کې دا روان له خو پکار دی خدا ناست پې ور مخکې شي حق خدا دی چې کشر په مشر سلام واچوي خورې که دا مشر دی پې ور مخکې شي حق خدا دی چې شاګرد په استاد سلام واچوي خدا خور کې خوروالی لفظ دا چې دې ته مه ګوره چې زما حق دی او که د بل دی خو فورا سلام اچوي په یو بل باندې حضرت عمر رضی الله عنه به بازار ته سلته بازار ته به ووته واپس به راغی شاګرد ورته وایي صاحب نه دې څه واخېسته نو دې څه خرڅ کړل اصرې بازار کې چکر واچو وی په دې خلکو مې سلام اچو د سلام واچوم هغې جواب راکوي ګوره ښکلی لفظ د دعا ده سلام دا اللہ نوم دی السلام علیکم اے السلام معکم بالنصر والحفظ والامان والرفا اللہ دے ستا مرگرتیا ہوگی السلام المؤمن المہیمن نوری معنی ہم علماء کئی بنگے طالبانوں تلک تشریح زیادہ کہو وہ مختصر السلام علیکم اے السلام معکم اللہ دے ملشا اللہ در سر مرگری شی ادوی وعلیکم السلام تاثر دے اللہ مرگری شی اللہ دے ستا ملشی تم رخ کولے خبر ہے مونگ سلام پیجنمنا مونگ سوایو سلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم سی سام خو مرد توي یو ځل رسول الله مبارک تشریف فرما دے او یو سړی راغی یو یهودی او هغه وی السلام علیکم داسې غلې غوندې وي یعنې ته دې هلاک شي عیاذا بالله خیر یې وکړه عایشه صدیقه ورته غوسه شوه بل السلام علیک ولعنک الله یا لعنت الله علیک خدای دې تا هلاک کي په تا دې د خدای لعنتي رسول الله مبارک عایشې ته وی عایشې دا څه کې دا څه کې علیک بالرفق نرمی کوا وی دا الله رسول تا و نه لیدل چې تا ته هغه خیر وکړه وی تا و نه لیدل چې ما ورته وعلیکم وی هغه ما ته خیر وکړه السلام علیک چې ته دې هلاک شي ما وی وعلیک ته دې هلاک شي د هغه خیره ما باندې نه قبلېږي زما خیر هغه له قبلېږي بس ما وعلیکم وی که نه نرمی به کې سختی به نه کې میلمه سره ګوره هغې سختي وکړو ټیک کار یې کړی ځکه چې هغه ولې پیغمبر مبارک ته خیرې وکړې زما مخکې به یو سړی رسول الله مبارک ته خیرې وکړي زه چپ پاتې شم په نشم پاتې کېدی هغه خیره وکړو پیغمبر مبارک ته مخ په مخ وکړه خو ټکې داسې وي چې پې پوه نه شي دوی پې پوه شو نو عایشې فورا جواب ورکړه جزاء سیئة سیئة مثلها قرآن کې الله وایي د بدو بدل په بدو ورکولی شي قرآن کې وایي لیکن بیا هم رسول الله مبارک هغې ته وي علیک بالرفق نرمي کوه خیر دی میلمه دی میلمه دی نرمي کوه نو میلمه به سلام اچوي کوربه به جواب ورکوي نرمي به کوي میلمه سره هر څوک چې د کافر ولې نه دی یهودي ولې نه دی عیسائی ولې نه دی منافق ولې نه دی فاسق ولې نه دی کور کې به نرمي کې ښه خوی استعمالوه چې هغه دا ونه وي چې دا څنګه بدخویه سړي له تلېمه او سلام باچي او په ډکه خوله به السلام علیکم ډکه خولې سره سلام علیکم مونږ پښتانه خو ښه چارې زمیندار اکثر پټي کې ګوټ کوي بل په لاره ځي هلکه ښه چارې نو چار څلورو ته وایي یعنې معنا ښه په څلور بولی شي ښه په څلورو شي هلکه دا ښه چار دا ګورې مه ووایې اصل کې چاره ښه شي ته وایي چار ښه چارې یعنې چار او حال دی ښه شه دا یو دعا ده خو د ټیک ده دعا که یو مسلمان ته په خیر ورته ووایې او ستړي مه شي ورته ووایې په خیر یا ستړي مه شي یا بخیر آمدي فارسي بانان نو دا په شریعت کې منع نه دي رسول الله مبارک به صحابو ته او صحابو هغې ته مرحبا وي اهلا و سهلا به وي په شریعت کې منع نه دي خو یاره زیات در د سلام ذکر راغلی دی سلام باچئ نو ګوره چې سلام یې واچو هغې وي فقالو سلاما قال سلام ابراهیم علیه السلام وی سلام یعنی وعلیکم السلام دا خود میلمه ادب شو چې سلام باچه نرمی به ورسره کې فورا فما لبث درنګې تېر نه که ان جاء بعجل حنیذ سخی ولا روید که ورته مخې ته کېښود دې ته میلمستیا وه فورا سخیر ویتی اوس ګوره دې کې هم ځان پوه کې د میلمه او د میلمه فرق په شریعت کې شته ښه اوس که ستا ګاونډي راغې د روټۍ وخت دی نو تیاروله راو بس
که ستا یو داسې دوست راغی چې بې تکلفه دوست دی او د روټۍ وخت کې راغی نو تیاره وله راوباسه او که یو عالم راغی یو نیک سړی راغی یو میلمه د لرې ځای نه راغی او روټۍ کې وختو نو بیا وله تکلف هم کولی شي بیا وله تیارې هم کولی شي بیا وله چرګ روجي یا بل څه شي هم وله پخولی شي خو داسې هم نه چې هغه د یوه نیمه 2 بجې راشي 2 بجې یوه نیمه او غرمه ده او اته ولا تیار راوباسې هغه تندي بوټ کړي چې وروره زه خو د لرې ځای نه رالم ده خو راباندې ټیپر وخوړل ده خو راباندې دال وخوړل داسې هم نه ده ګورې ښه دې ډاګیا باباجي خدای پاک دی په قبر انوار نازل کې هغه به میلمه 3 قسمه دی وی یو ګل میلمه دی یو غم میلمه دی یو شلق میلمه دی ګل میلمه دې ته وایي چې د وخت نه راشي د ته ټیلیفون کړي د ته اطلاع کړي چې زه به راځم او ته ولا تیاری وکړې دا ګل دی که نه ګل دا معنا چې ته مخکې نه خبر کړې نو تیاری دې وله وکړو نو زه د کور خلک هم تنګ نه شو او ته هم تنګ نه شوې دې د ګل میلمه وایي یا ګل میلمه هغه دی چې د روټۍ په وخت کې راغ شي او صرف تیار وله راوویستل او په هغې خوشحاله شي تا شکر ادا کړي راغې د روټۍ په وخت کې مخکې غږ نه کړی خو په تیاره نه خفه کېږي پې خوشحاله دی یو دا دی چې میلمه او د روټۍ په وخت کې راشي او که تیاره راوباسې تندي بوټی نو دا غم میلمه دی اوس هلکه تیار دې وخت کې اوس تاله دغه تیار د روټۍ وخت دی 12 بجې دی 1 بجه ده نو دې وخت کې خو ګرانه ده چې تاله زه هوټل لځم یا کور والا په تاله اوس چرګ نیسم او پخوم ګرمي ده یا یخني ده ګرمي خو لږې بوټې په تیاره به نه تیاره خفه کېږي دا غم شو غم میلمه شو او بل شلق میلمه دی شلق میلمه دی ته وایي چې دا 3 بجې در باندې راشي او د وړي غرمۍ او ته مودې او ښځه دې مودی او ډوډۍ هم خلاصی او در باندې یو 10-12 رالل او دروازې وډبول اول خو سترګې مږې چې خدای څوک راغی خدای دا د غرمې ده میلمه وخي دا څوک راغی دی وخت زه خو دوم ښځه او دا بچي او دا څه جنجال باندې و او چې بیا وله راپاسې 5-6 کسان یې کښېنې لکه شربت نه ډوډۍ هم نه ده خوړلې ماشاءالله بچري جان اوس خدای دې ورته ټینګ کا دې ته شلق میلمه وایي ډوډۍ دې نه ده خوړلې نو اوس په ما څه کې ما خورې 3 بجې تاله زه څه وکړم کوروالا دي هغه راپاسومه نو ماشومان راپاسو موده دي او ګرمي ده که کور تیاری ورته راوباسه نه تیارم نه زما دوستان دي یو ځل خیر اوس خو ډېره مودو شو ملاقات نه شوې پېښور نه راتلل او دغسې ګرمي وه ټیلیفون یې وکړه چې ما ګړی ته وکتل زه وده شوی وم راپاڅېدم یاره په کم 3 خو به وې او وړې او ټیلیفون یې وکړه کور یې شیخ صاحب ما وی او وی مونږ 15 کسان یو ډوډۍ هم نه ده خوړلې وده کا خدایا خیر پکې وایي اوس خو واړه مدري و ما ته خو کور سړي ته معلومي اوس به څه کوم مسله مې کوم ځای را روان یې وی ناګمان نه راوړېدلي و مې یو کار وکړې مې په صدریاب راځې ځان سره به کبان راوالی دوستان مې خیر ځان سره به کبان راوالی او روټۍ به م راوالی ځان سره ځکه چې مونږ خو دې وخت کې روټۍ څوک نشته څوک درله ولېږم څوک درله پاخه کړم ښه مزېدار کبان او هوټله مې ورته وښو مې یو 3-4 کیلو به پې پاخه کې ځان سره به راوړی وی ښه صاحب صبر مه بندوه کرا په دغه کې 4 کې به پوډر لاته شي ځان سره به تش کبان خو میلمه ته ښودل به نه کنه نو مې ځان سره به لږ کباب هم راوالی ځان سره لږه ترکاري هم راوالی شلق میلمه سره به دا لوبه کې مې کې بهدم درته زه کې بهدم درته زه یو سړي میلمه راغی میلمه چې څنګه راغی د کلي سړی و یاره دوست دی و د یو محلې نه راغی د ډوډۍ په وخت کې وی ما له به چرګ پخی وی کښېنه وی کښېنه او چې څنګه یې کښېنو دی و مغوي کره لاړه وی کور کې واړه مې نشته او میلمانه مې راغلي او چرګ حلال کې هم حقه میلمه کره لاړه دا یو محلې و که نه وی چرګ حلال کې میلمانه مې راغلي او کور څوک شته نه پلار کره تللي دي هغوی چرګ حلال که ډونګه کې واچو دی ورپسې لاړ راویړو خپله ډونګه کې واچو همغه میلمه ته یې کېښود گرمی و گرمی نو ببوزے وتاو نو دیو دی کاؤ صرف پنکھا ہمارا کاؤ صرف پنکھا خورا صرف ببوزے زمانگا دی
چې دې ماروي کاو صرف پکا هلکه وي د دې خبرې څه مطلب دی وی تو خره بیا به خبرې کوو نو چې څنګه په ډوډۍ خوړه نو هغه ډونګی ولا خورو سټاډو کې واچوي دا سره واپس کور دی او تاسو د کور شیو پوه شئ بهر کیف زه تاسو ته بنیاد ویم چې میلمه لم لږ آداب و خیال ساتل پکار که تعلق دی ورسره او تب خوشحالیږي مخکې نه ټلیفون کوه او که ټلیفون ونه کې او د روټۍ وخت دی نو کاغه دله تیار راوستل په دې به نه خفه کېږي او که د روټۍ وخت نی 3 بجې دي نو مه ورځه د غرمې 3 بجې 3:30 بجې چا باندې ورنشئ په اوړي کې ځکه خلک ودي ماشومان ودي نو چاله مه ورځئ ملاقات له دې وخت کې د خپلو شا طالبانو ته ویم دویم چې 2 بجو نه پس ماسپښین لمونځ کې 2 بجو نه پس تر مازدیګره پورې چاله ملاقات له مه دی ته خو به مولا ته خو تازه خوب به دې کړي یا به نه درځي غریب به ودي دا د خوب وخت دی نو د خوب وخت کې چا باندې ملاقات له مور ده هغه له کار مه ګوره هغه د خوبه مه وباسه غریب به ودي یا به څه بیماري یا دا د ټیم د خوبي نو مازدیګر ورځه ګوره چې څنګه کوربه ته شریعت آداب ښوولي دي میلمه ته هم ادب ښوولی دی په خبره خو پوهېږې ده ما که نه نو دې ادب لاندې چې ژوند تېر سنتو دی هغه کې ژوند شوګر دې کې بیا خفګان نه راځي او که ته هر وخت کې 3 بجې ورځې به تنګ شي در باندې نو دې سره تعلق هم بیا خراب شي کیدای شي درته هم چې ورځ خو دومه ته به بیا خفه شي نو چې د شریعت د دایرې لاندې کم ژوند تېرېږي او رسول الله مبارک چې موږ ته کم آداب ښوولي دي او صحابو کم آداب ښوولي دي او په هغې موږ عمل وکړو انشاءالله هغې کې به ثواب مي اجر مي او هغې کې به سکون او اطمینان او خوشحالي به مي نو بهر کیف ولې فورا او یو خبره بل هم درته وکړم میلمه به وخت هم ډېر نه تېروي ګوره آداب داسې میلمه چې راغی او روټۍ وخوړله نو بس زموږ د نفت العرب کې یو واقع لیکلی ما خو ډېره موده مخکې ویلې دی او طالبانو ته مې ښول اوس مې یېرم دی خو کیدای شي خطا کېږم پکې خبره داسې ده یو سړی به یو سړکره او میلمه کېده به او بیا به وکړه څو ورځې دیره نو چرګ یې وله یو ځل یوړه چرګ یې یوړه او میلمه شو نو هغه ډوډۍ وله راویسته ویې خوړه نو وکړه سبا بېګیا بیا ډوډۍ نو سبا بیا او ده به ورته وي ګورې دا چرګه ما تا له ډېره په مینه لویه کړې ده روزانه چې به یې روټۍ یاره ګورې دې ته ما ډېرې خشته دانې اچولې یاره دا چرګه باندې ما ډېره خواري کړې ده ګورې ښه ستا دپاره او دا ماشومانو بالالوله خو ما دا نه ده پرېښې او ما دا خواري کړه دا روزانه به یې چرګې صفت کو چرګې صفت 4-5 ورځې دیره دی خدای دې بې خو باسه چرګه دې په شړق ولګوه موږ دې غرق او تباه چرګه دې سره وړې ده چې 5-6 ورځې دیره اخره کې 4-5 ورځ باندې هغه چرګې وله راویسته وي دا چرګه دې واپس بوځه خو موږ معاف کوئ ګوره شریعت کې چې د میلمه د بیمار تپوس ته هم لاړ شي رسول الله مبارک څه فرمایي ګوره اوس دې نه معلومه کړه رسول الله مبارک فرمایي چې د مریض تپوس ته لاړ شي څونه وخت به تېری ستاسو خیالي نو خلک چې غووله شي یا ګډه چیلې وله شي نو بیا بچي ور پرېږدي نو هغه بچي ته دا د غولانځلې یو څو ډغرې ورکړي نو دا مور ورته پی را پرېږدي چې را پرېږدي نو بیا ترې بچي وتړي وایي چې دا د بچي ور پرېښودو کم ټیم دی دومره ټیم یې سارېږه زیات وخت مه تېروه چې کله مریض تپوس کوي دغه رنګې میلمه یې لاړ شي بس لږ وخت تېروه ډېر وخت مه تېروه چې کوربه تنګ نه کوي که دوستي وي او درته وي راشه مړه ګپ شپ به ولګو نو بیا خیر دی یا دوستی وي او ته پې پوهېږې چې دې د ما په لږ ساعت ناسته خفه کېږي ګنټه غواړي 2 ګنټې بعضې سړی یو بل سره ځان مشغولوي ګنټه هم تېره کړي 2 ګنټې هم تېرې کړي ووایي لکه راشه روټۍ خو په وخت راشه لږ ګپ شپ به ولګو روټۍ به مو خورو چیب نو خیر دی چې پوهېږي چې کوربه نه خفه کېږي ګنټه نه 2 مو سره تېرې کړه چې پوهېږي چې کوربه نه خفه کېږي نو 15 ګنټې مو سره تېرې کړه چې پوهېږي چې دا کوربه په ما خوشحالېږي نو 10 ګنټې هم تېرې کړه هېڅ خبره نشته خو چې داسې یارانه دوستانه نه بس لږ ساعت ملاقات له ورلې او څه ضروري خبره خلاصه شوه چای درته کېښوده خوشحاله شه او شربت یې درته کېښو خوشحاله شه روټۍ وخت اوس یې در باندې وخوړل خوشحاله شه که نو ګیله مه کوه کور کې به یې روټۍ نه خلاصه وي کور کې به یې څوک وي نه ګوره د شریعت مطابق زندگی شوه په دې طریقه ژوند زما وروڼو نبی کریم صلی الله علیه وسلم له چې به کله میلمه راغی داسې به یې نه پرېښود اکرام الضیف د میلمه به عزت کې د میلمه به قدر کې د میلمه به احترام کې داسې به یې نه پرېښود
یا به خپل کور ته بوته. حضرت عکراش رضی اللہ تعالی عنہ ترمذی جلد ثانی کتاب الاطعمہ کې راځي حضرت عکراش وی مال قوم صدقې راکړې د زکات یا صدقو پیسې وي څه څیزونه چې دا رسول الله صلی الله علیه وسلم له یوسا بیت المال لا وی یو مل وی چې یو مل د مټې ونیوم کور ته بوتلم ګورس مل مری وی چې کور ته څنګه لار بوتلم دوی کور وی چې د خوراک سشتا هغه وی او یو کاسه ماته ډوډۍ راوړې د سرید وته وای ماته ډوډۍ چې په خوروا کې پسته کې او د پاسه په د غوښې پوټیم پراته دي وی راوړې هغه کاسه مینس کې کې خو دا رسول الله مبارکم خوړه مام خوړه ګور وی ما خود ناشنو ما د آدابونه لا پوره نوم خبر نو د ما لاس با کله د پیغمبر علیه السلام مخله تکله یو خوا کله بل خوا وی حضور پاک مبارک ماته یا اکراش کل مما یلیک سم الله لومبه د خدای نوم والا لومبه د خدای نوم والا کل بیمینک په خلاص خوراک کوا وکل مما یلیک چې کم د ته نږدې د هغې نه خوراک کوه ګوره درې ده یو دا شو چې میلمه کور ته بوته روټۍ پې خوري روټۍ وخت دی او دا چې تیاره سو هغې ورته کېښوده کوربه هم تنګ نه شو میلمه هم تنګ نه شو او درېم ورته څه وایي بسم الله د الله نوم اخله زما وروڼو یاد وساتئ کله چې روټۍ خورئ د خدای نوم بالی بسم الله به وایې ښه څه به وایې که بسم الله دې ونه وې نو شیطان د سره خوراک کوي همدغه ترمذي کې راځي چې رسول الله مبارک صحابه به سره ناستو خوراک یې کو یو میلمه راغی او هغه په دوو وړو کې هر څه خلاص کړل رسول الله مبارک فرمایل وی موږ د خدای نوم غشته او خوراک کې برکت او دراغه د خدای نوم وانه غشته نو شیطان وسره خوراک شروع کړو برکت ختم شو نو که کلم د بسم الله وې برکت پکې پیدا شو چې کله دی بسم الله نه وې برکت په خوراک کې نه برکت څه خوراک ډیرم شي وجود له فایده مو ورکوي نمبر 1 نمبر 2 چې بر بسم الله دی وي شیطان د سره خوراک نه کوي او چې بسم الله دی ونه وي نو شیطان خبيث اغسخا د غلو او ګندل اسونه په خوراک کې درته وي نه ګن به خېټي ته ځي دا ټول آداب دي دا طریقې کار بل مخ کې بلا سینځي برکت الطعام الوضوء قبله والوضوء بعده مخ کې بخلاص وینځي تو طعام د خوراک برکت رستو بم لا سینځي لا صفا کوا صفائی خو نصف الایمان وته شریعت ویلې نیم ایمان وته صفائی تو ورشه ډاکټرانو له ورشه هر ډاکټر ته وي صفای خیال ساته صفائی موږ نه کوو وجود ته تاوان معدې ته تاوان غاښونه صفا کوو ګوره مسواک څونه رسول الله مبارک ویلې او لاس وینځه ښه مزېدار صفا لاس دې ونه وینځل په دې نوکانو کې به دا ډوډۍ پرته وي دا بس ښه شي بیا چې دا خولې له یوسې او دا کله ته وخورې دا خولې له معدې ته لاړ شي فوډ پوایزن بیماري به درته جوړه شي دستونه رباندې لګي اوس خو زه ډاکټرۍ نه نیم خبر نه د حکمت نه خو زما خپل یو سوچ دی د دې ماشومانو چې دا غاښونه کېږي بې دستونه دي داسې ده که نه ده چې دستونه ولګي وي دا ماشومان دي وي غاښونه کېږي دې سره دستونه وي غاښونه کېږي دې سره دست ټیک ده که د ډاکټرۍ اصول وي هغه ماته نه دي معلوم ممکن دا سب وی با یا به زور ماشوم له غاښونه ورکوي او یا به څه بل سي یا بل څه خو زما چې کم سوچ دی دا چې غاښونه کېږي رده د وری ګرېږي نو دا ماشوم لاس خولې له وړي او د اکثر دی نکونو کې دلته خیري وي یا لاسي خیرن وي مور له وړي د خولو ډکي هغه چې وروي هغې سره معدې ته لاړ شي په خپله دستونه شروع شي ماشوم لاس صفا ساته نوکان ورته اخلا ګوره پیغمبر مبارک سفر قسم په خدای یو ټکې یوازې عقیده مونږ ته نه ده ښولې عمل یې ښولې ده عقیده ښولې ده معاملات یې ښولې ده اخلاق یې ښولې دي او مونږ ته چې د صحت دپاره کوم اصول را کړي صحت دپاره اوس ډاکټران او حکیمان وایي یاره واقعي رسول الله مبارک فرمایي کلو واشربو ولا تسرفو خوراک کوه خو اعتدال سره کوه اسراف یوازې دا نه دی چې ډېر قیمتي خوراک مه کوه نه اعتدال سره لږ لږ خوراک کوه اوبه کې اعتدال سره کوه خوراک اعتدال دا شو اعتدال څه چې ډېر ګرم هم نه ډېر یخ هم نه اوبه ډېرې ګرم هم نه ډېرې یخ هم نه دا مې اعتدال شو ډېر قیمت هم نه او ډېر بیکار هم نه دا مې اعتدال شو زر زر هم مه خوره او ډېر په قلار هم مه خوره اطمینان سره خوره دا مې اعتدال شو پیغمبر چې مبارک مونږ ته څه وایي نن ډاکټر درته وایي ډېر وخوره وایي دا چې 2 وخته کومه روټۍ خورې عمده وخوره خو په 10 وختونو یې تقسیم کا لږه لږه ورسره خوره مونځ ورسره کوه چې ورزش دې ورسره کېږي جومات ته ورسره ځه راځه چې ورزش دې ورسره کېږي ګوره
دا ټولې خبرې که موږ مد نظر کړئ نو زموږ صحت به هم ښي انشاءالله العزیز. بهر کیف نو ابراهیم علیه السلام رسول الله مبارک ور هغه ته 3 آداب، یو د خدای نوم واله، او دویم څه مخې نه خوره، د بل مخې ته منډې مه وه، او بل څه ښي لاس سره خوراک کوه، په ګس لاس خوراک مه کوه، شیطان په ګس لاس خوراک کوي. نن سبا ډېر خلک په ګس لاس خوراک کوي، اوبه خوراک به په ښي لاس کوئ، دا د پیغمبر مبارک طریقه ده. ګورئ ښه زمارونو یو حضرت یو ځل میلمانه راغلل، رسول الله صلی الله علیه وسلم میلمانه په صحابو تقسیم کړل. وی دا میلمانه به څوک بوځي؟ یو کس بوته کور ته، بل 2 بوتل، بل 3 بوتل، بل بوتل، بل بوتل. حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه هم ځان سره 100 میلمانه بوتل، یو میلمه و غالبا ویل او که ګڼو مانوز دی وخیر دی بخاری کې حدیث تا. ابوبکر صدیق رضی الله عنه میلمانه کور ته بوتلل او په خپله لار رسول الله مبارک خواله چې روټۍ او کور بي ته یې میلمه موړ کا چې میلمه ته یې روټۍ کېښوده. میلمه وې د کور خاوند څه شو؟ این صاحب البیت، د کور خاوند څه شو؟ هغې وی د کور خاوند خو نشته، خو رسول الله مبارک خواله تللی دی روټۍ خوره. وی نه چې تر څو د کور خاوند نه خو زه روټۍ نه خورم. عبدالرحمن د حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه زوی دی، وی زه خو د پلار په خوي خبر وم، وی مې چې ګورې که راغې غصه به یي، تاسو روټۍ وخورئ، تاسو څه کوئ په هغه را به شي که نه؟ وی قسم په خدای چې تر څو هغه نی راغلی نو زه نه خورم. بیا خدایه دا څنګه میلمه دی؟ قسم یې وخوړه. بس وی ډوډۍ پاتې شو، دې کې رسول الله صلی الله علیه وسلم د خوانه حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه راغی. وی زه خو پوهېږم چې اوس به راته غوسه کېږي چې په میلمه م روټۍ نه ده خورم. وی زه خو یو ځای کې پټ شو. وی چې راغی وی چې میلمنو نه فارغ شوی، مونږ وی نه میلمانه خو روټۍ نه خوري. ولې نه خوري؟ وی یاره ته نه وینې؟ هغې وی چې هغه ني مونږ هم نه خورو. بس میلمنو ته هم زړه کې غوسه شو چې ګوره ډوډۍ خو چې یخه شي بیا ګرمولو، خو د اوربشو روټۍ به وه او ترکاري چې یخه شي، خو د غربت زمانه دا تاسو څه کوئ؟ وی نه چې تا نه راغلی، قسم یې خوړلی دی چې دې ډوډۍ نه خوري میلمانه. یاره وی که ما مو خوړه زما دې م قسم وي. دا جنجال جوړ اوس به څه کوې ورسره چې قسم او ما ته یې واز که عبدالرحمانه ستا داسې ستا داسې ستا داسې ولې میلمنو ډوډۍ نه ده ورکړې؟ وی مې چې صاحب مونږ به ته پیش کړه خو هغوی نه خوړه. وی راوړی اوس په خپله هم قسم وخوړه چې نه خورم، او میلمنو خو چې ته نه خوري مونږ نه خورو، زه چې دی وخوري میلمنو قسم خو برابر شي. وی دا راوړه یاره قسم کفاره به ورکو خو چې دا ډوډۍ اوس وخورو. وی دا ما هم چې غوسه وکړه او قسم مې وخوړه، وی دا هم د شیطان اثر و او تاسو هم دا. وی روټۍ راوړه چې وخورو. چې روټۍ شروع کړه بخاري کې راځي چې دوی به نوړۍ اوچتولو لاندې نه به زیاتې ده، چې نوړۍ به اوچتولو لاندې نه به زیاتې ده، نوړۍ اوچتۍ لاندې نه زیاتېږي. میلمانه ماړه شو، د کور خاوندان ماړه شو، روټۍ د هغې نه زیاته ده. حضرت ابوبکر بیبي ته وی خپل پلان کې خورې راشه وګوره د پلان کې قوم خور ډوډۍ خو نور، وی قسم په خدای د هغې نه لسجنده زیاته ده. نو بیا ورسره څه چل وکړو؟ نبي علیه السلام له یې ولېږله او یو قوم سره دوستانه تعلقات و، هغې له یې مغه روټۍ ولېږله. نو یو خو به دا مهرباني چې میلمه به دا نه وي چې کوربه نه راځي، وی ذاک من الشیطان لفظ پکې راغی، نو زه نه خورم. چېرته یې کېښوده بس خورم. او کوربه دې هم د میلمه مخکې غوسه نه کوي، او که ویې کړه فورا کفاره به ورکوي د قسم، نو هغې ډوډۍ کې خدای برکت پیدا کړي. او کافر لم میلمستیا ورکولی شي. نو ابراهیم علیه السلام ولسخې راوړل بعجل، او ما وایي چې میلمه دوست و ډېر. ګورېږه د ابراهیم علیه السلام د میلمستیا خبره درته کوم. ده به بغیر د میلمه نه روټۍ نه خوړه. ابراهیم علیه السلام به بې د میلمه نه روټۍ نه خوړه، دومره میلمه دوست. په لاره به بار ته راووته، هلکه روټۍ دې خوړلې ده؟ نه راځه ما سره وخوره. بابا روټۍ دې خوړلې ده؟ نه راشه ما سره وخوره. دې ته وایي دا نه چې بار ولاړ یو میلمه وویني که نه نو غلې غوندې ستر ښکته کړي او تو شي او دروازه بنده کړي. بس میلمه که هوښیاري دروازه دې نه ډبایي او نه دې ټلی ورکوي. نو یو ځل بار ووت روټۍ تیاره ورېږه ځان له ملګرې ګورم یو بوډا بابا روان دی، اوس ملې ټیټه ده او کونټۍ ورسره ده او په ټیټه ملا غریب روان دی. ابراهیم علیه السلام ورغې کاکاجي یا ماماجي روټۍ دې خوړلې ده؟ نه بچې نه ده خوړلې. هله راځه ما سره وخوره.
لاس نیونی و ډیر په عزت یې راوسته، ډیر په عزت، او ځان سره روټۍ ته کېنو او ډیر قدر یې والا وکړو، ډیر په سهاره یې ورکړه، داسې لاس نیونی و. باباجي اله شابه باباجي له اوس روټۍ ورکوي، ښه عزت یې والا وکړه، ښه اکرام چې لکه زمونږ خلک د میلمه کم عزت کوي. چې روټۍ څنګه خلاصه کړه، باباجي ته باباجي د هغې الله شکر ادا کړه، حمد چې هغه شریک نه لري او تا له روټۍ درکړه. هغه الله چې شریک نه لري وحده لا شریک له او تا له روټۍ درکړه، د هغه شکر ادا کړه، د هغه حمد شکر ادا کړه. ګورې آداب دام دي ښه. رسول الله مبارک فرمایي چې د روټۍ نه مخکې بسم الله او د روټۍ په آخر کې الحمدلله به وایې. څنګه به وایې؟ دا به وایې الحمدلله. ولې؟ د خدای شکر ادا کړه. نو قرآن کې الله وایي چې شکر دې ادا کړه زیاته به کوم دله، لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید. ناشکري به نه کې. او که په اول کې د نه بسم الله یې راشوه نو بیا خیر دی په دې میانځ کې ویلی شي بسم الله فی اوله و آخره یا بسم الله اوله و آخره. د خدای نوم په اول او اخر کې پښتو کې ویلی شي. چې باباجي ته وی د خدای شکر ادا کاغه الله چې یوازې د شریک ولا نه لري. نو باباجي غوسه شو، وی څه دی وی؟ وی زه خو بل خدای نه منم، ما ځان له کور کې یو خدای ساتلی دی، حق منم بل نه منم. باباجي مشرک و، شرک یې کوم، زه بل خدای څه کوم؟ زما کور کې ما ځان له یو ساتلی دی او د حق خدای منم بل خدای نه منم. نو ابراهیم علیه السلام غوندې انسان ته چې دا خبره وکړي، هغه خو په دې پلار سره جګړې کړې، هغه خو په شرک پلار سره جګړه کړې، پلار نه راوتی دی، هغه خو په شرک خپل قوم پرېښی دی، هغه خو په شرک باندې او نمرود اور ته اچولې د شرک په مقابله باندې. چې دی ووی بس غصه شو ورته خدله ما ډوډۍ له ته یو خدای نه منې الله او دلایل یې ورته بابا وی د ما ته دلیل مه وایه، زه بل خدای نه منم، دقه یو مې کور دی. ابراهیم علیه السلام پوهېږي باباجي کوم دی پوهېږي، بس غصه شو ورته وي تا باندې ما ډوډۍ وخوړه، وځه تا غوندې سړی د ډوډۍ نه بیا راغواړم، زما د خدای شکر نه ادا کوې. باباجي یې وویسته، چې ویې ویسته د الله را طرف نه وحی راله. ابراهیم ولې دی وویسته؟ بابا دی ولې وویسته؟ وی ګوره تاله شریک ګوري، ما نصیحت هم وکړه بیا هم نه پوهېږي او بل خدای مني تا نه مني. الله وی ابراهیم ته دې خبرې نه زه نه یم خبر، ستا نه خو دې مخکې زه خبر یم. سلو نه زیاتو شو چې زما له شریک ګوري، سلو نه زیاتو شو چې بل خدای مني، خو ما ده باندې یو وخت روټۍ بنده نه کړه، بیا هم ډوډۍ ورکوم. زما دشمن دې ډوډۍ ورکوم، ساري ورکوم ماښام یې ورکوم، یو وخت مې بې ډوډۍ نه دی پرېښی. نو شریک ماله ګوري زه ورکوم، تا ولې وشاړه میلمه دی، ولې دې بار کړ؟ زه خو ډوډۍ ورکوم، ما ته پته چې زما دشمن دی بیا هم ډوډۍ ورکوم. او الله دا مې سوکل. ورپسې ورغې باباجي په لاره ټک ټک کوي روان دی. باباجي الله له زه معافي غواړم 2 منټو لپاره. نه 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 خیر باباجي رضا کو کور ته راوست. دا څه چل دی؟ وختي دی رابشړلم ډوډۍ نه پس وی زه خپل هغه الله چې تا ته ما وی وحده لا شریک له یو د شریک نه لري د هغه شکر ادا کا. هغه الله ملامته کړم او ما ته ورشه معافي ته وغواړه. ولې دې ملامته که؟ ما سره دشمني کوي، ما ته پته ده چې ما سره شرک کوي، زه بیا هم ډوډۍ ورکوم، ټول عمر ورکوم، تا یو وخت ورکړو بیا دې خفه کړم. باباجي سر ښکته کړ لږ ساعت سوچ کې پرېوته او سوچ نه پسې سر اوچت کړ. وی ښه زما رب سره د دې ماله ډوډۍ راکوي، زما رب له زه شریک ګورم بیا هم ماله رزق راکوي، زما رب سره زه دشمني کوم او بیا ته ما پسې راولېږلې، زما رب زه بې عزتي کوم بیا زما عزت کوي. ووایه ما ته خپل رب دې راته راښکاره کړه او ما ته وښایه چې زه د هغه رب عقیده ولرم او ته چې په کوم دین چې هغه دین اختیار کړم او خپل رب خوشحاله شم. نو کلمې شهادت وي اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان ابراهیم خلیل الله. خدای یو منم، ابراهیم د خدای دوست او د خدای پیغمبر رسول منم. رسول الله مبارک له یو ځل کافر میلمه شو، په خپله د دواړو جهان مبارک سردار ته خد اکرام یې ونه وکړو. کافر وایي زه خو د لرې ځم شپه به کوم، هېڅ فکر مه کوه، یو کوټه کې ورته بستره سمه کړه. خو کافر په غلط نیت راغلی چې څنګه کافر اوده شو د شپې د حضور پاک په هغه مبارکه بستره د پاسه لوی اودس ماتې وکړه او لا خو چې ته که نه په منډه ته چې څوک مې ونه ویني نو هغه توره ته یېره شوه.
هلکو به ځان ته رتورې ګرځولې لا چې رسول الله صلی الله علیه وسلم سار راووته ورګه میلمه خبر والو چې راغی وی کتل کوټه کې سخابین دی خدای داسې دي چې وی کتل په بستره د پاسه لوی دسماته پروت دی اوهو ګوره میلمه به د کوربه خیال ساتي دا به نه کې دا هم ده چې کوربه به د میلمه خیال ساتي خو میلمه به هم د کوربه خیال ساتي که نه بې ځایه ځای کې اوبه نه تویې بې ځایه ځای کې به دسماتې نه کوي او چې کوم لوښي کې روټۍ خوري هغه صفا کوي ګورې شریعت دا وایي ښه کوم لوښي کاسه چې ته پکې روټۍ وخورې صفا که دا کاسه راته دوا کوي او کاسه کې به ځان ته لږ اچوې که نه نه چې دونه دی چولی چې اوس اخلاصولی نه شي وی جوړېږه دوا کوي یو سړی چې میلمه شوی نو کاسه غونډه وواله او ښه درنه کاسه وه غونډه اخلاصه کړه یاره وی پیغمبر مبارک فرمایي چې کاسه تشه کې او صفی کې نو دوا راته کوي نو بلې راښکه ځان ته نو هغه هم ښه مضبوطه پاکه کړه یاره وی چې دا صفا کې دا کاسه که نه نو دا خو له خدای په رزق کې او په مال کې برکت پیدا کوي نو درېیمه هم ځان ته راښکه نو هغه هم صفا کړه یاره وی چې دا کاسه صفا کې که نه نو داسې ثواب دې کېږي لکه غونډه مکه چې دې پاکه کړي نو کوربه والا څلورمه ور مخکې کړه وي دا مدینه م ورسره پاکه کړه بهر کې زمانونو خبره مې دې پورې کوله چې خوراک کې کاکسه په صفا کوه خو هلته بل ته م وګوره بل حدیث ته وګوره قرآن ته وګوره چې خوراک کې مې اعتدال لږ اچوه بس کاسه به م صفا شي نو مې کوربه به دا خیال ساتي ډېر عزت به ساتي او د کور والا خیال به ساتي داسې کار به نه کوي چې هغه کوربه ذلیله کړي زما زوی سلمان نو هغه شیخ صاحب هم والا سنجان صاحب رحمت الله علیه نو هغه سره چې تا دعوت له تللی نو مسلمان ما ته وایي چې زه کشر ومه شرمېدمه نو ما خوراک سم نه شو کولی وی به ما پیشو وی ما ته بچې شرمېږم او شرمولم مه کوه شرم هم مه کوه خو شرمولم مه کوه لکه خوراک خورا خدا نه چې شرمول دې شروع کړي بس هر څه پرانغاړې او لکه د وی په شانتې په ژبه چې ګیا راکاږي هر څه ګېډی درنه کوي داسې به هم نه کوي ګزاره اندازه به ګوره دواړو طرفونو زمارونو زه تاسو ته آداب ښیم د شریعت مطابق زما په دې خبرو به نه خفه کېږئ بلکې خوشحالېږئ به انشاءالله چې درته آداب وښیم نو رسول الله مبارک چې وکتل یو دسمات یې په بستره باندې کړی دی 9 بیبیانې دي په کور کې وینځم شته او صحابه ته قربانېږي قسم په خدای لیکن بیا هم د دواړو جهانو د مبارک سردار اخلاقو ته وګوره په خپلو مبارکو لاسونو یې صفۍ شروع کړه او د هغه کافر غلاظت او ګندګي په خپلو مبارکو لاسونو پاکوي بیبي ته نه وایي چې راشه دا پاکه الله اکبر دې ته خوی وایي نوکر غلام د دنیا صحابه قربانېدل چې راشه دا لوبه کړې ده نه نه په خپله لګیا دی هغه صفۍ کوي په خپله صفۍ کوي چې کافر بار ووت هغه ته یاد شو خو ما نه خو توره پاتې شوه هغه په منډه ځغلېده که نه توره پاتې شوه نو راغې چې ورېږه نبي علیه السلام به لا نیروتې او توره به راولم ځم به تختم به چې راغې سینګ او کوټې ته قدم ور دننه که نو حضور پاک خو لګیا دی دغه ګندګي پاکوي مبارک لاسونو باندې نو چې سترګې ورسره مخامخ شوې اوس که بل سړی وي که نه ته چل به یې کوو هماغه توره به یې اخیستې وه په دا مازدیګر به یې والې چې ته ما میلمه کړې نو تا ما سره دا لوبه وکړه ټول ځای دې ګنده کړی دی استا عقل دی لیکن رسول الله مبارک سترګې مخامخ شوې وی ورورې ولې وی توره رانه پاتې ده وی دغه ده ولاړه ده یو څه اړو ملامت یې نه کړه میلمه دی که چې هغه دا واورېدل بس فوراً ودرېده او حضور پاک مبارک یې د مټه ونیوه الله رسوله بس زه معافي غواړم زه د بېعزتۍ په خیال راغلم خو چې دا ستا کوم خوی مې ولیده دا د عام انسان خوی نه دی دې نه معلومېږي چې ته د خدای رښتونی پیغمبر یې ما ته کلمې شهادت ووایه چې خدای پاک ما ته ایمان را نصیب د خدای مسلمان نو حضرت ابراهیم علیه السلام فوراً سخی راوسته عجل حنید خو چې سخی یې سینګ ورته کېښوده میلمنو ته میلمنو ګوتې نه ورسېدې هغوی ګوتې نه وروړې هغه زمانه کې به څه قانون هغه زمانه کې به دا قانون و چې څوک به پچاور له ډاکه به یې غورځول خوراک به یې ورکره نه کوه
غل به ورغې خوراک به یې نه کو. اوس څه چل کوي؟ اوس چې ډاکه وغورځوي نو سار اخبار لیکلي وی رالل ظالم بچو مالم یوړو او پرجې کولاو کړو چې څه پکې ټولې وخوړل. په فرش د کیلو پوستکي هم پراتو، په فرش د مالټو پوستکي هم پراتو، هر څه یې والو خوړل. نه قانون رواجو چې د چا باندې ډاکه ده خوراک به نه کوي. چې ابراهیم علیه السلام وکتل چې دوی خو خوراک نه کوي نو هغه ویرېده چې دا جوړ څه په غلط نیت راغلي، دا څه مسله ده. ابراهیم علیه السلام پوه شو، لکه یا فرشتې فوراً پوه شوې، هغې ورته وی یریږه مه، لله فکر را نه ولې، لله سوچ ته نه ولې. انا رسول ربک، موږ ستا د رب فرشتې یو، فکر مه کوه، موږ د الله فرشتې یو. ارسلنا الی قوم لوط، موږ د لوط علیه السلام قوم ته لېږلې شوي یو. خو تا سره دلته سلام کلام کوو، زه د لوط علیه السلام قوم لا هغې د خدای ډېره لویه نافرماني شروع کړې ده. الله حکم کړی چې دا ټول قوم تباه که او هلاک کړې. هلته ځه، هلته روان یو. ابراهیم علیه السلام خو صابر و، ان ابراهیم کان لأواه حلیم، هغه خو به ډېر زیات صابره دی او صبر پکې ډېر زیات دی. نو چې موږ ورته دوی نو یجادلنا فی قوم لوط، بیا موږ سره د لوط علیه السلام د قوم په خبره کې بحث شروع کړو چې نه 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 مور دی او خیر دې سم بشي او توبه به وباسي او هلاک یې نه کې، دا کار به نه کوې. هغې ورته وی دا د خدای فیصله ده، دې کې دویمه نه کېږي. موږ ورځو لوط علیه السلام به بچ کوو، د ابراهیم علیه السلام روارو به بچ کوو، د هغه قوم به هم بچ کوو، د هغه بچي به هم بچ کوو. الا امرأته کانت، یو ښځه ده چې هغه د دې قوم ملګرې ده، هغه به نه پاتې کېږي، به ورسره مري، یو ښځه، او باقي به هغه د هغه بچي بچ کوو. فکر مه کوه. او نورو متعلق الله فیصله کړې ده. دلته کې دا خبره وکړه، هلته ابراهیم علیه السلام ته څه وایي؟ فبشرناه بغلام علیم. هلته وایي بشرناه بغلام حلیم، او دلته بشرناه بغلام علیم. اسحاق علیه السلام ته حلیم او دلته علیم. تعالی به خدای زوی درکوي، الله به زوی درکوي. پښتانه وایي دا غم او خادي رور خوري. هلته یو قوم له تبیله روان دي، دلته ابراهیم علیه السلام له د بچي زیری ورکوي، خوشخبري ورکوي، زوی به خدای دا ورکوي. هلته روان دي، هغوی ګناه کوي، قوم تبه یې کوي، او دلته ابراهیم علیه السلام میلمستیا وکړه، نو د میلمستیا بدل میلاویږي. د الله را طرف نه فیصله ده د مخکې نه چې وی تعالی به خدای پاک زوی درکوي، هوښیار زوی به درکوي، پوه زوی به درکوي رب العالمین. نو ابراهیم علیه السلام یې زما زوی به څنګه وي؟ زه خو بوډی یم، د سلو کالو لږ اختلاف، څوک شپږ شلې یادوي، څوک سل یادوي، بهر کې د سلو کالو یې دغه وخت. او ښځه یې څومره ده دغه وخت کې؟ ښځه د تریان مثال یا د بهان مثال ده، 92 یا 93 کاله یا څوک څلور نوي یادوي، د دونه عمر ده. زه خو بوډی یم، ښځه مې هم شنډه ده، بچې به څنګه وي؟ ګوره تعجب یې وکړو. فرشتې ورته وایي تعجب مه کوه، الله فیصله کړې ده. بعضې وخت یو انسان ته یو کار راشي تعجب وکړي، هېڅ تعجب نه وکړي، الله را دې فیصله کړې ده، خیر و خلاص. هلته بیبي یې شاته ولاړه ده، هغه وایي زه خو الدو وانا عجوز، زه خو بوډی یم، بچی به څنګه کېږي؟ هغې ته هم وایي فکر مه کوه، بچی به دې کېږي. الله وله نوم هم په لوح محفوظ او په اسمانونو کې مخکې نه لیکلی دی، نوم به اسحاقي، او من وراء اسحاق یعقوب، نصیب به دې هم کېږي، د اسحاق زوی د هغه به یعقوب نومي. ګوره څنګه عجیبه خبره وکړه، بچی به کېږي، به زوی وي، زوی به او هغه به په ماشوموالي کې نه مري، هغه لویږي، د هغه به بچی پیدا کېږي او زوی به او د هغه نوم هم یعقوب. ابراهیم علیه السلام ته ښځې ته یې ووروله. ګوره څونه لویه خبره، سړي بچی کېږي او که نه کېږي، او چې کېږي جمدی به پیدا شي او که مړ، او چې پیدا شي ماشوموالي کې به مري او که نه مري، او لیونی به وي او که روغ به وي، او هسې نه چې د هغه بچي ونه شي، نه هر څه به ټیک ټاک وي، د هغه بچی به هم کېږي، د زوی زوی دی او د هغه به نوم یعقوب. ابراهیم علیه السلام مایوسي ونه کړله. انه لا د خدای د رحم نه صرف ګمره انسان مایوسي کوي، بل سړی به نه مایوس کېږي. د الله د رحم نه میلمستیا وکړه، د میلمه
اگر چې دا ټول د مخکې نه مقدرات دي الله تقدیر کې د مخکې نه فیصلې کړي دي او موږ ظاهري اسبابو ته ګورو میلمستیا میلمه ام نه خوړه لیکن الله دومره خوشحاله شو د بچي زیرې مور کوي او د نوسي زیرې مور ورکوي او هغه ټول خدای پیغمبران ابراهیم علیه السلام پیغمبر بل زوی اسماعیل علیه السلام چې د هاجرې بیبي زوی دی هم پیغمبر د سارې نه چې کوم پیدا د اسحاق دا پیغمبر د اسحاق علیه السلام بچی یعقوب علیه السلام پیغمبر د یعقوب علیه السلام بچی د یوسف علیه السلام هغه پیغمبر څومره خدای پاک ابراهیم علیه السلام قربانی د الله دپاره ورکړې د الله څومره لوی عزت او شان والا ورکړي زما ورونو د نیکو بدل نه ختمېږي چې د الله دپاره د قرباني ورکړه ما سره چې څوک ښېګړه وکړي نو زه هغه نه یېرومه چې وس مې نه رسېږي دعا خو به وکړم که نه نو چې الله سره د دین سره الله دې خوشحاله کړه الله ډېر غیرتي دی ګورې ښه خدای نه یېروي د هغې بدل یې خدای په دنیا کې هم کوي او په آخرت کې هم ورکوي نو الله پاک وله بچې ورکړه د اسحاق علیه السلام په شکل او بیا د دواړو نه خدای یو کارنامه واخېسته اسحاق علیه السلام د اسماعیل علیه السلام نه 14 کاله کشر دی څه کارنامې ته واخېسته اسماعیل علیه السلام او د ابراهیم علیه السلام په لاس خدای بیت الله جوړ کړ او د ابراهیم علیه السلام او د اسحاق علیه السلام په لاس باندې ګوره اسماعیل ورسره ملګری کې بیت الله جوړ کړ د هغې 2 جمعو کې بیان مې مخکې درته وکړ دلته اسحاق علیه السلام ورسره ملګری کړ نو بیت المقدس یې پرې جوړ بیت المقدس هغه کور هم زموږ یو وخت کې قبله وه او دا کور دا دواړه ابراهیم علیه السلام جوړ کړي دي دلته ورسره زوی اسماعیل دی هلته ورسره زوی اسحاق دی علیه السلام زما ورونو بنیاد دا دی چې میلمه دې راشي د میلمه اکرام به کې عزت کوه د هغې برکت به دله خدای په دنیا کې هم درکوي او په آخرت کې به هم درکوي او حضور پاک په دې ډېر ترغیب ورکړی دی چې میلمه راشي د میلمه عزت به کوي د میلمه قدر به کوي تندې به نه تریوې میلمه ته د میلمه په مخ کې غصې به نه کوې دا په شریعت کې ګناه ده میلمه راشي او ته غصه شروع کړې زوی ته ستا داسې یو ښځې ته بس میلمه که نه پوهېږي نو پوهېدی شي که چې دا غصه د ما په مخ کې کوي خو داسې شوله که چې بس خفه دی سړی که نه او چې څه تیاري ورته اږده دا اسانه خبره ده او میلمه دې هم دا تمه نه ساتي چې خو په ما باندې صرف د جوارو روټۍ او په ما باندې صرف ساګ وخوړ وګورئ زما ورونو نن سبا د جوارو روټۍ او ساګ لوی نعمت ته میلاویږي کوم ځای نن سبا ټیپر میلاویږي کوم ځای دا خو لوی نعمت دی نن سبا درته شملې کېدي شملې او روټۍ درته کېدي د خدای حمد ادا که دغه به یې وسې کړي خفه کېږي به نه وخت به هم ډېر زیات ته تېری کوربه سره نو دا میلمه دپاره هم آداب دي او د کوربه دپاره هم آداب دي چې د میلمه احترام کوه د میلمه عزت او دا رزق د میلمه ګورې خدای دله لیکلی دی دا مقرر دی کله دی درته ویلی وي چې دا به ورپسې کور ته وړئ بیا به څه کې شکر نو باسې چې خپل رزق له تا کره راغی او که وی چې نه دا د رزق د کور ته به وله وړئ بیا به څه کوئ زما ورونو دا د ابراهیم علیه السلام او د هغه د میلمستیا متعلق او صرف یو اخیری خبره د ابراهیم علیه السلام د میلمستیا او په هغې چې هغه له خدای کوم انعام او کوم بدل ورکړه مې درته ذکر کړه یو راکوټې غوندې خبره بله ده یو ځل میلمانه راغله کور کې وګوره سوونه بیبي وې څه غوښتنه او میلمانه دې را روان دي نو یو دوست عربی کې دوست ته خلیل وایي هغه کرے استازی ولېږه او بوجه والا ورکړه وی دا یو څو د هغه نه وړه راوړه هغه علاقه کې قاتو هغه هم ډېر هوښیار و هغه دا چلو که چې په بوجه کې شګې واچولې او په اوږه یې کړې وی دا ابراهیم علیه السلام ډېر یو څه چې د خدای پیغمبر یې په مونږ قات دی دقه شګو ته ناست یو او د خدای نه سوال نه کوي دوست سره ازادي کوي د شګو بوجه یې راوړه کور دا یو سال ته په کور کې وکړه وغورځې د شګو بوجه یې وکړه کور کې وغورځوله او راغی ابراهیم علیه السلام ته وی هغه خو راته شګو بوجه را په اوږه کړه وی څه دې کړه بیا مې کور ته ساده نو کور ته دې سره راوړو خالته به دې توی کړې وه که نه دم ساده سره هغه در په اوږه کړه تا ما کړه کور ته شګې راوړې هلته وی بس هغه وی چې کور ته یې وکړه یو څه نو وی ولې شګې در وی راته وی چې ابراهیم ته ووایه زما دوسته علیه السلام چې علاقه کې قات دی د خدای نه سوال نه کوي چې خدای باران وکړي بس اوس به څه کوو میلمانه را روان دي اوړه نشته کور ته راغی چې څه انتظام وکړو او چې کور ته راغی کور ښځه ډوډۍ پخوي ښه دی
اوړه کوم ځای وی هغه خلیل دې راولېږله دوست دی که نه خلیل دوست دی وی څه کې وی هغه سړي هغه بوجۍ کې اوړه راوړل که نه بس ابراهیم علیه السلام پوه شو وی دا هغې خلیل نه دي رالېږلي دا اسمان والا خلیل رالېږلي اسمان والا دوست شګونه والا خدای وړه جوړ کړه زما وروڼو دا ګورې وي او ډېره پټینۍ خبره بله درته وکړم یو سړی و هغه ښځه ډېره زیاته بخیله وه انتهایي بخیل خاوند به ورته میلمانه دي فقیران دي مسکینان دي هغې به نه کول بس دې غریب لاړ دا ښځه یې په خپله وایي وی چې ورلم خومله پخوا به خومانو کې دا اوړه پراته وو چې ورلم یو بوډا سپینګیری سړی دی او هغه د هغه خوم نه اوړه رالي او په شکرۍ کې اچي مې باباجي څه کې په دې څه کې وی دا هغه ګاونډي کره دی اوړه دا سړي له چې ښځې ډوډۍ نه پخوله ګاونډي کره لاړ وی مېلمانه به راغلي دي لږ ډوډۍ راله پخېږي چې مېلمنو ته ملامته نه شم وی دا وړم ګاونډي کره وی ولې نو وی دا د مېلمۍ سبه خو ته دې ډوډۍ نه پخې نو هلته به یې یو څه هغې به یې پخېږي وله غیبي سړی خدای رالیږلی زما وروڼو مېلمه ته به تندې نه بوټې د مېلمه عزت پکې قدر بکې احترام بکې چې څه تیاره پې وخوره که د دوستو مخکې نه ته ویلو ښه تیارې وله وکړه سخی او ګډ وله نبي علیه السلام له به ګډ خلک ورته او سخي او چیلي به ورته ورتول داسې هم شوي دي او کله یې پې د اوربشو روټۍ هم خوړلې دي کله یې پې تشې کجورې هم خوړلې دي حالاتو ته ګوره او میلمه له ده د هغې به خدای دنیا و آخر کې بدل درکوي او میلمه له هم پکار دي چې داسې ژوند تېر کړي داسې آداب چې د کوربه بېعزتي ونه شي ملامته نه کړي او هغه تنګ نه کړي الله پاک ته سوال وکړي چې رب العالمین موږ له خیر او برکت راکړي نن دا شورې د محرم میاشت ختلې ده او نن لومبې تاریخ نو راتلونکي خالي او اتوار دا سبا بلوز نه هغه بیا نهمه لسمه راځي نو دا شورې متعلق څه خبرې ترې وي بله جمعه به درته وکړم انشاءالله الله زموږ خیر او برکت نصیب کړي خدای زموږ رزق کې برکت واچوي زموږ مال کې برکت واچوي خدای زموږ دین کې برکت واچوي زموږ عمر کې برکت واچوي خدای چې څوک بیماران دي په دې مجلس کې او په کورونو کې روغ صحتونو شفا ونه ورکړي خدای چې چاته پریشانۍ دي هغه له په خوشحالو باندې بدلې خدای موږ د مخلوق د شر نه وساتي خدای د دنیا او د آخرت د آفتونو نه وساتي د مصیبتونو او بلیاتو نه په امن کې وساتي الله د بچو د غمونو نه وساتي د نوسان وسو د غمونو نه وساتي خدای مشران چې کوم وفات دي مغفرت یې نصیب کړي او چې کوم جمدي د روغ صحتونه ورکړي یا الله چې څومره حاضره جمع ده د ټولو دعاګانې قبوله کړي یا الله چې دا بار نه کم میلمانه د یو ځای بل ځای نه راځي خدای په یو قدم اجرونه ورکړي خوشحالۍ ونه ورکړي او پروردګار چې کوم د دې محلې او د علاقې میلمانې د دې میلمنو خدمت کوي دا د قربانه دي خدای ته د دواړو جهانو خیر او برکت او خوشحالۍ نصیب وګرځولی خدای ته زموږ د دواړو جهانو خیر او خوشحالۍ نصیب کړي او د دواړو جهانو د غمونو آفتونو او د فتنو نه په امن کې وساتي دعا وکړئ د رحمت د باران دپاره باران شوی مو خو بیا هم دعا وکړئ چې ګوره دعاګانې خدای قبلوي خدای پاک څو ورځې موسم ښه کړی دی بیا هم دعا وکړئ چې خدای د رحم باران وکړي او الله هم د سیلابونو نه وساتي او الله زموږ سرباله بچه سره زموږ د دین زموږ د ایمان حفاظت نصیب کړي برحمتک یا ارحم الراحمین